قال الله فی کتابه المجید واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. زما عزتمندو، نن د دې خطبې چې کوم موضوع ده نو هغه ده تقوا. د جمعې په ورځ باندې چې کله تاسو ته اذان وکړي شي، بلنه را وکړي شي، نو الله تعالی وی فسعوا الى ذکر الله، تاسو کوشش وکړئ منډه ووهئ د الله تعالی یاد طرف ته. دا خبره د یاد وي چې دی نه دي ویلې چې تاسو مونځ طرف ته لاړ شئ، د خطبې طرف ته لاړ شئ، د الله یاد کړی دی، ریمایندر چې څه ته ویلی شي. او تاسو کو غور وکړئ د یاد له چې سړی راشي جمعې ورځ یې دې لپاره ایښودی را چې هفته تېره شي، مونږ د دین نه لږ غافله پاتې شو، نو دغه یاد هغه چې کوم کمټمنټ مونږ کړی دی، چې کوم عهد مونږ الله تعالی سره کړی دی، د هغې د تازه کولو دپاره مونږ را جمع کېږو دلته، او الله پاک وایي د الله تعالی یاد طرف ته لاړ شئ. نو ته چې کله راشي نو بیا الله تعالی وایي په دې باندې تاسو کو غور او فکر وکړئ، الله تعالی وایي چې قرآن مجید د دې نه ښه یاد بل نشي کېدی. الله تعالی فرمایي فذکر بالقرآن، د یاد دپاره هغه قرآن کریم دی. د مؤمن په ژوند کې د قرآن کریم ډېر غټ اهمیت دی. بېشکه بله خبره نه ده، دا قرآن یو تذکره ده، دا یو یاد دهاني ده. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، بېشکه دا یو ذکر دی، دا یو پند دی، دا یو نصیحت دی. نو چې کوم یاد دهاني وي، یاد دهاني یا ریمایندر، تاسو کو خیال وکړئ دا اکثر ډېر په اسانه باندې ایر کړي شي. نو بار بار په قرآن کې د تقوا ذکر کړی دی چې بار بار د الله نه ویرېږئ، تقوا اختیار کړئ، د الله نه ویرېږئ، د الله تعالی چې کومه لاره تاسو ته ښولې ده هغه اپنو کې. بار بار الله پاک دا خبره کړې ده. دا د دې لپاره کړی چې اکثر انسان هغه سبق ایر کړي چې کم سبق مونږ یاد کړی دی. لکه مونږ ته پته ده چې ایمان څه شی دی، مونږ ته پته ده چې اخلاق څه شی دی، مونږ ته پته لګي چې سنت څه شی دی، خو دا سبق مونږ هیر کو. دا سبق د یادولو دپاره د جمعې دا خطبه ده، دا دومره مونځ خو ته روزانه مونځ کې، خو د جمعې دا ورځ خاص دې دپاره د الله تعالی د یاد دپاره تاسو چې کومینو کوشش وکړئ او ځئ جوماتونو ته او د الله تعالی یاد چې قرآن په هغې کې بیان کړي شي. نو د الله تعالی الټیمیټ یا عظیم الشان یاد هغه قرآن مجید دی. بل د ذکر ډېر قسمونه دي، د ذکر ډېر قسمونه دي، خو ټولو نه عظیم الشان ذکر چې الله تعالی ورته ویلي چې ان هو الا ذکر وقرآن مبین، بېشکه ټولو نه عظیم الشان ذکر هغه قرآن مجید دی. د قرآن مجید نه چې پند واخیستلی شي. بل چې کوم د تقوا خبرې دي یا د الله تعالی د یاد خبره ده، دا اکثر مسلمانان ډېر په اسانه سره هیر کړي او بار بار په قرآن کې تاسو وګورئ دې ریپیټیشن راغلی، بار بار دا خبره کړې. ځکه کړې ده که تاسو ته غور وکړئ نو مقصد د دې شاته دا دی چې تاسو دا خبره جمدی وي په دماغ کې. لکه یو کس دی د هغه فلایټ دی اتوار په ورځ به فرض کا بهر ملک ته ځي، نو بار بار ورته خلکه دا راځي ورته هغه ته یاد دهاني ورکړي چې دی دا فلایټ ځي، هغه ته دا خبره پته را. لکه تاسو را تقوا باره کې معلومات شته، مونږ په دې باندې ډېرې خبرې کړې، تقوا څه ته ویلی شي، ایمان څه ته ویلی شي، شرک څه ته ویلی شي، سنت څه ته وایي، بدعت څه ته وایي، دا تاسو ټولو ته پته را. خو دلته چې مونږ را جمع کېږو هسې مونږ یاد ریفرش کوو هغه خبرې چې کومې مونږ هېرې کړي دي یا مونږ ته زوتې دي او مونږ یادو. نو الله پاک بار بار تاسو قرآن مجید په کومه سبب تاسو کولو کې نو الله به وایي چې اتقوا الله واتقوا الله، الله نه ویرېږئ، د الله تعالی تقوا اختیار کړئ. دا بار بار دا ذکر یې دې لپاره کړي. راځم هغه آیاتونو ته چې کوم مالوستي دي. الله تعالی فرمایي واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون. الله پاک وایي چې د الله تعالی اطاعت اختیار کړئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت اختیار کړئ. د څه لپاره؟ لعلکم ترحمون، چې په تاسو باندې هایږي، چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. یعنی مؤمن کو فرض کا یا انسانیت کو رحم غواړي او وی دا وی چې موږ د الله تعالی په رحم کې د روین غاړلی شو، نو هغوی له پکار دی چې د الله خبره ومني، هغوی له پکار دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي. د الله اطاعت او د رسول دا تړلې شوې خبرې دي چې که ته رحمت غواړې، ته غواړې چې د الله تعالی په رحمت کې ته شامل شي، نو د الله تعالی اطاعت اختیار کا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت اختیار کا. او دا ولی ګوره اولئک یرجون رحمت الله، کم خلق چې د الله تعالی نه د رحمت امید ساتي، الله وی زما خبره ومنه په رحمت کې به تاسو راشه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنه په رحمت کې به راشه. اوس
د دې نه یو 3 آیاتونه مخکې کو تاسو لاړ شئ ډېر ښکلی سبق په دې کې بیان کړی شوی دی. زه غواړم چې هغې طرف ته تاسو توجه زه راوګرځوم. څه آیاتونه مخکې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله. الله تعالی د دې نه مخکې دا خبره کړې ده چې ای مؤمنانو، بحث د کوم ځای نه شروع شو؟ د مؤمنانو نه، چې ای مؤمنانو لا تأکلوا الربا، سود مه خورئ، د سود کاروبار مه کوئ. الله تعالی فرمایي او د څه لپاره ته کې ته دا ملټیپلای کوې بار بار، لکه ته چې خپل کوشش کوې چاله قرض پیسې ورکې، تا وله 10 روپۍ ورکړې، ته د هغه نه په بدله کې 50 روپۍ غواړې یا د 200 غواړې، دا ته ملټیپلای کې زیات غواړې. د انساني فطرت دا چې دی زیات طرف ته کوشش کوي په کاروبار کې، په لین دین کې. نه الله تعالی حکم وکړو چې تاسو د سود نه ګورې ځان ساتئ، دا ډېر غټ جرم دی، د سود نه ځان لرې ساتئ. تاسو سره لپاره دا کار کوئ چې زما چې کوم دی نو مال حال د سیوا شي، ما ته ډېرې پیسې میلو شي، د دې لپاره ته کې. او الله پاک څه وایي؟ اوس زمونږ تمه دا ده چې مخکې الحدا مه کوئ، نو څه وکړو؟ الله پاک وایي تاسو د سود نه ځان وساتئ. او ډېرې ملټیپلیکیشن دپاره چې نن مې دومره پیسې وګټلې، هغه مې 1500 ورکړي دي، په بدله کې به 1000 روپۍ اخلم. دا سوچونه ته کې، دا کاروبار کې کې، په لین دین کې کې، په عام معاملات کې، په دکاندارۍ کې ته کې ته را سوچ کړې. الله پاک وایي دا مه کوه. نو اوس زموږ په ذهن کې دا سوال پیدا کېږي چې الله پاک ما ته متبادل څه ښیي، نو زه به څه کوم چې دا نه کوم نو څه به کوم؟ نو الله پاک ګوره متبادل ډېر ښکلی متبادل یې ښولی دی. یعنې دا مه کوه نو څه وکړه؟ څه وایي؟ واتقوا الله، د الله تعالی تقوی اختیار کړه. کار یې ته نه دی خو کار یې ته څه وکړو؟ د دې کارونو نه ځان بچ کا، دا د الټرنیټیو دی. او څوک لعلکم تفلحون، ښایي چې تاسو کامیاب شئ. افلاح په عربی ژبه کې افلاح ویلی شي د خپل کوشش پل ته، میوې ده چې د خپل کوشش ته کوم وکړي هغې ته د کم پل میلو شي. اوس ته هغه 1500 روپۍ ورکړي، ته پې هغه چې کومې نورې ایکسټرا اخلي، هغه خو ستا کوشش نه دی که نه، هغه خو ته زیاتې کې. نو الټرنیټیو څه دی؟ الله تعالی موږ ته الټرنیټیو ښولی چې څوک چې تقوی اختیار کې مفلح بشئ، کامیاب بشئ. او بیا څه وایي مخکې بل الټرنیټیو ښیي، بیا یری او تا ته تنبیه درکوي. څه وایي؟ واتقوا النار، او ویرېږئ د اور نه، التي اعدت للکافرین، چې تیار کړی شوی دی د کافرانو دپاره، د مؤمنانو دپاره نه تیار کړی شوی. ذکر د کوم ځای نه شو؟ یا ایها الذین آمنون. تاسو دې خبرې ته لږ غور وکړئ. الله تعالی چې کومې خبرې کړي دي په کوم سیکوینس کې کړي دي ته موږ ته غور پکار دی. الله پاک وایي مؤمنانو ته خطاب دی، دا کارونه مه کوئ، د ربا نه ځان ساتئ. او بیا څه وایي؟ خو د دې نه ځان نه ساتئ نو څه چل دی؟ تاسو به په جهنم کې داخل به کړی شئ. او دا دوزخ ته تیار کړی شوی دی، اعدت للکافرین، دپاره د کافرانو تیار کړی شوی دی. یعنې دا کارونه چې څوک کوي دا خوی د کافرانو دی. مؤمن به داسې نه کوي چې هغه په سود کې خپل زندگی تیره کړي او غلط کارونه کې خپل زندگی تیره کړي. دا خصوصیت دا د چا دی؟ دا د هغوی دی. بیا مخکې الله تعالی وایي چې دا کارونه بیا همغه آیت چې کوم مالوستو بیا څه وایي الله پاک؟ اطیعوا الله، دا الله تعالی دا الټرنیټیو دی. سود مه کوئ، غلط کارونه مه کوئ، اطاعت وکړئ د الله والرسول او د رسول علیه السلام وکړئ، لعلکم ترحمون، تاسو باندې رحم وکړي شي. مخکې څه وایي؟ اوس تاسو خو منډې والې کوم طرف ته؟ سود طرف ته، دنیاوي کاروبار طرف ته منډې والې. چې چا به کاروبار باره کې خبرې کولې تا به ورته ما هم پکې شریک کړې، زه هم دله پیسې در کوم، ما په دې سود کاروبار کې شریک کا. تا هغې طرف ته منډې والې، هلې ځلې ستا دنیا طرف ته وي. الله پاک اوس تا ته څه الټرنیټیو درکوي چې ته هغه خوا کوشش کې. اوس الله پاک څه وایي؟ وسارعوا الی مغفرة من ربکم، خپل رب طرف ته منډه ووهه، مغفرت وکړه، د خپل مغفرت کوشش وکړه، بخښنه وغواړه د خپل رب نه. الله پاک په دې د الفاظو چنو داسې کړی، ګوره وساریو، منډه ووهه، مقابله په دې کې وکړه. په دغه کې مقابله مه کوه چې زه څومره مال حال سیوا کم، په دې کې چې ته کوم مقابله وکړه. وساریو الی مغفره، کوشش وکړه زیات نه زیات د الله نه خپلو ګناهونو بخشش وغواړه، مغفرت ترې وغواړه د خپل رب نه. وجنت، او داسې جنت په تا ته میلاویږي چې ته الله تعالی شي. ته چې کله د الله تعالی شي تا ته به الله تعالی به بدله کړي، داسې جنت درکړي. ارضها السماوات والارض، چې د هغې ارض هغه به څه وي؟ د اسمانونو او د ځمکې برابر وي. تاسو کو غور وکړئ دې ځای کې ولې دا ویلي دي؟ الله پاک موږ د یو قسم له دا خبره کړې ده چې تاسو ته به یو غټ جنت میلاویږي چې د هغې پیمایش او په لینت کې او په ویډ کې به ډېر لوی وي. دا خبره ځکه کړې ده د انساني فطرت پیش نظر الله پاک دا خبره کړې ده چې کله ماشوم وړوکی وي د سره نه د پیسو غم وي نه د کور غم، په یو کوټه کې ټول اوسیږي پاتې کېږي. خو چې کله دی ورو سیوا کېږي دی بیا پیسو اهمیت هم پېژني. دی بیا دا وایي یاره اوس هم ګزاره په دې کور کې نه کېږي، اوس بچي شو، اوس بېلېدل غواړي.
یعنی الله پاک د فطرت کې داري چې دې کوشش کوي چې غټ غټ ځای جوړ کړي ماشومان دغه سیوا شي نو دی خو هغه ربا هغه سود د دې لپاره کوي چې زه به غټه بنګله والم غټ کور به جوړ کړم مال حال به سیوا کړم. الله پاک وایي په دغه طریقې مه کوه ستا خو دا فکر دی ما هم تاسو له دا سوچ کړی دی په آخرت کې مې دا سوچ کړی نو ځکه الله پاک دې ځای کې د هغې د سایز خبر هم کوي چې هغه جنت ډېر لوی دی او دا چا لپاره تیار کړی شوی دی. هغه چې کم خلکه کوشش منډې وي په دنیا کې هغه جوړ شوی دی اعدت للکافرین دا خصلت دا خصوصیت دا د کافرانو دی هغه جوړ کړی شوی هغه خلکو لپاره دی. او وساریو الی مغفره چې کم خلک د جنت کوشش کوي د الله تعالی په لاره کې کوشش کوي وجاهدوا فی الله د الله په لاره کې کوشش کوي نو د هغوی لپاره څه جوړ شوي دي دا جنت د هغوی لپاره دی. اعدت للمتقین تیار پروت دی د چا لپاره د متقیانو لپاره. وګوره بار بار د تقوا ذکر کوي چې دا خبره تاسو په ذهن کې وي. اوس سوال دا پیدا کیږي چې دا متقیان څوک دي نو ورپسې آیت کې دا په قرآن مجید کې یو ډېر زبردست مقام دی سبحان الله ډېر ښکلی مقام دی چې مخکې د جنت ذکر وکړی شو د خبر ته تاسو لږ غور دی وي مخکې د جنت ذکر وکړی شو ورپسې د جنت ته چې کوم خلکو دی کوم خلک په دې جنت کې داخليږي د هغوی څه خصوصیات بیانېږي او د هغې نه پس بیا د جنت الله تعالی دې وکړي چې موږ دغه خلکو نه شو. دې کې اوس راځم هغه لیست لا موږ به کوشش کوو چې په دغه یو خصلت باندې متقیانو لره جنت تیار کړی شوی دی. اوس جنت پر هغه خلکو دی چې کومه کې دا خصلتونه وي دا خصلتونه په ځان کې پیدا کوو. اوس الله پاک وایي د دغه خلکو تعریف مخکې کوي چې دا کم خلک دي تاسو وپېژنئ د جنتیان. الله پاک وایي الذین ینفقون فی السراء والضراء دا هغه خلک دی چې دوی په تنګۍ کې او په کشادۍ کې خرچ کوي د الله په لاره کې سپینډینګ خرچ کوي دا نه ګوري چې مطلب دا چې پیسې ورسره وي مال حال خو دې ګټي خو د الله په لاره کې دی د شومتیا نه کار اخلي دی یو روپۍ نه خرچ کوي د الله په لاره کې. نو الله پاک چې دی به سپینډینګ کوي دی به خرچ کوي د الله په لاره کې او کو حالات ښه وي او کو بد وي. دلته دا خبره دی غور کوئ چې دی نه دی ویلي چې الذین ینفقون اموالهم چې خپل مالونه خرچ کوي اب هم خرچ کې خو دلته چې کم دی نو ته به خرچ کې خپل ځواني به خرچ کې خپل ټایم به خرچ کې خپلې منصوبې به خرچ کې خپل وخت به خرچ کې ته چې کومې منصوبې کې ستاره چې الله پاک دا کوم ذهن درکړی دی خپل یوث په خپل نسل به خرچ کې په دې کې د الله په لاره کې به خرچ چې کله ضرورت راشي لکه کله پیسې خلک کله لګي چې کله ضرورت راشي ایمرجنسي وي نو د دین دپاره به ته خپل ماشومان خپل بچي دا به تیارې خو وخت په پکې لګې وخت په لګې د الله د خاطره د الله د دین د خاطره دا کار به ته کې. هل ادلکم علی تجارت آیا تاسو ته زه خبر در نه کما په یو داسې تجارت الله پاک موږ ته آفر کوي دې ځای کې د انساني فطرت الله پاک ایډرس کړی تاسو خیال وکړئ ما مخکې دا خبره وکړله چې کله څوک د کاروبار خبره کوي کرامت لګیا چا سره خبرې کوي اوس د کاروبار خبرې کوي لکه پیسې راغلي زه کو دا خبره واورم زه مو ته ما هم پکې واله ما هم پکې شرکت پکې زه کوم زه ولې ځکه چې انسان فطرت دار چې دې پیسې زیاتولو کوشش کوي دې کاروبار کې لکه زم پکې خپل حصه در کومه ته ځمکې کاروبار کې زم پیسې در کوم انویسټمنټ پکې کوم الله پاک تا ته انویسټمنټ خبر در کوي تا ته جنت زیری در کوي الله پاک تا ته وایي فاستبشروا ببیعکم بیا قیامت په ورځ چې تا ته وایي مبارک شه خوشحالۍ منو کا په هغه بیې باندې چې تا الله سره کړې ده مونږ الله سره نو بیه څه ده چې ته خپل مال خپل حال د الله په لاره کې ولګې خپل وخت پکې ولګې دا یو بیه ده دا زه خرچ کوم د الله په لاره کې نو زه ماته به الله پاک وایي فاستبشروا ببیعکم تاسو خوشحالۍ منو کې مونږ په دې باندې خوشحالۍ منو پیسې مې په پلان کې ځای کې ولګولې هغه ځای کې 200 کسان خبرې کولې او ما هم پکې خرچ وکړم زه بیا تاوم او برید چې کوم تاوم بس ان شاء الله چې بس مال حال بس یې واشي نو فخر په دغه مکه او فخر هغه باندې وکړه چې خپل وخت او خپل نسل خپل بچی چې د دین په لاره کې ولګي الله پاک وایي تاسو خوشحالۍ منو کې دا یو بیع دی چې ته الله سره کې مخکې دا یو صفت دی دغه جنت جوړ دی د متقیانو دپاره د متقیانو پهلنی صفت بیان کړی شو چې هغه خلک هغه کشاده حالات وي او کتنګي وي په هغې کې دوی خرچ کوي د الله په لاره کې. بل کو چا سره خرچ څوک نشي کولی نو بل بعضې خلک وي چې یاره موږ سره خو پیسې نشته موږ سره خو مال حال نشته موږ خو د الله په لاره کې خرچ نشو کولی نو د هغې دپاره بل الټرنیټیو الله په ورپسې څه وایي والکاظمین الغیظ او هغه خلک چې خپلې غصې هغه چې کوم دی نو تیروي. تاسو کو خیال کړي وي
نو خلکو له انسانانو له غصه ورځي په مختلفو خبرو غصې ورځي خو دا تعریف کړی دی د هغه خلکو چې کوم متقیان دي نو دوی بس کې دی به د خپلې غصه چې کوم دی نو دا بسکي تیری به دې ځای کې الله پاک ډېر ښکلی لفظ استعمال کړی دی تاسو ته یو مثال در کوم تاسو که څوک چینګم خوري یا روټۍ خوري نو دا ځینې نه ښکاري پته یې لګي چې دې څه خوري یا چینګم خوري خو را تیرول لفظ یې ځکه یاد کړی که ته چا سره داسې په مخامخ راشي په ډیبیټ کې په مکالمه کې چا ته غصه راشي نو چې داسې تیره کې چې پته ونه لګي ته چې کله یو څیز تیری یم دلته زه یو څیز تیروم زه خو هم تاسو ته پته نه لګي همدې هغه ته پته ونه لګي غصه راله خو ما غصه تیره کړله دا صفت به موږ په ځان کې پیدا کوو بعضې خلک به دا هم وایي چې جي تا خو خطبه ډېره ښکلې وکړله دا خبره خو په قرآن مجید کې لیکلې ده چې غصه تیره کړه خو ته زما د حالاتو نه خبر زما هغه پلان کې ته ډېره غصه کېږي زما ورته ډېره غصه کېږي نو ته نه غواړې چې ته په لیست کې شامل شي یعنې هغه ته چې کوم غصه خپله یادې چې فلانکي ته مې ډېره غصه شوې ده دې به زه نه پرېږدم غصه مې ورته ډېره زیاده ده نو الله تعالی تا ته دا وایي چې ته نه غواړې چې ته په لیست کې شامل شي دا څومره د خوشقسمتۍ خبره ده چې ته په دې لیست کې شامل شو هغه لیست چې ما تاسو ته مخکې وي چې پهله د جنت ذکر وشو بیا دا خصلتونه بیان شو او اخره کې بیا د جنت ذکر دی داسې یو مقام نو تاسو نه غواړئ چې په دې کې تاسو شامل شئ نو پهلنی خصلت خرچ دویم خصلت چې دا دغه د تیرول دا غصه یو واقعه راته رایاده شوه صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین ډېر ښکلې په دې ایتونو پوهېدل زمونږ ډېر ښکلې پې پوهېدل حسن رضی الله تعالی عنه یو ځل د هغه مو نوکر او ورله اوبه راوړی په یو لوښي کې نو انسان دی ده چې د ګرمې اوبه وه هغه هغې نه په غلطۍ کې هغه چې کوم لوښی دی هغه ته پرېوته هغه اوبه په هغه ور پرېوتی هغه اوس لاندې دی ورته رسې بره نه ګوري انسان دی غصه ورځي ډېر غصه شو نو دی ورته بره نه داسې ګوري دی ورته وایي والکاظمین الغیظ مؤمنان هغه خلک دي متقیان هغه خلک دي چې هغوی خپله غصه کنټرول ساتي نه ورته وایي کظمت غیظي ما خپله غصه اوس کله بیا چې لږ ساعت تېر شي او بیا ورته وایي والعافین عن الناس متقیان هغه خلک دي چې کوم دریم خصلت را روان دی متقیان هغه خلک دي چې هغوی چې کوم دي نو خلکه معاف کوي نو چې دی ورته واورېدل بس هغې چې کوم دی نو معاف یې که پرېښود وګوره دا قرآن په ځان کې چې موږ په ځان کې راوستل د تبلیغیان چې کومې خبرې کوي دا په ځان کې راوستل دي موږ صرف دا کاغذي خبرې پاتې شوي ډېر ښکلی تقریر وکړو او ډېرې ښکلې خبرې دي خو دا ښکلې خبرې به ته کله په ځان کې راولې ځان کې راوستل دا دي چې دقه رنګ ته جیته جاقته قرآن شي لکه څنګه چې صحابه وو چاته وایم چې زه مسلمان یم چاته وایم چې زه مؤمن یم چې زه متقی یم چې ته ستا کرکټر نه پته ولګي خلق کلاو نه کړي او پته ولګي چې لکه دا سړی ډېر مختلف دی دا خو بالکل د قرآن یو تفسیر دی څنګه چې صحابه هغه تصویر پیش کړی دغه ته دنیا ته نو دا ممکنه ده دا ناممکنه نه ده نو دریم خصلت والعافین عن الناس او دینی ول چې والغافرین عن الناس عافین عن الناس یعنی دې کې دا د عربي ژبه کې والعافین عن الناس د محبت د وجې ته معاف کړي خلکونه غلطۍ هم کېږي نو بیا مؤمنان نو پکار چې مؤمنان په خپل منځ کې رونه وي او داسې رونه وي چې غلطۍ به کېږي انسان نه او چې معافي ورته ډېر زر کوي مسلمانانو کې روانه په وړوکو خبرو هغه چې کوم دي چې هغه هم خادله نزو په یو بل چې کوم نه به دونکو هغه نزو پکار چې ما ته خو زم چې ما دړ شو وینهونه کې زه خپل ملګری لازم زما رور دی دیني رور مې دی په غم کې را سره ولاړ دی په خاده کې را سره ولاړ دی که راته ونه وینو به ور لازم مونږ چې کوم دی نو هغه نور خلک عدلې بدلې کوي تم کې لږ فرق هو ښایه که نه زه یم چې دا خطبه مونږ وورو په دې باندې مونږ غورو که زه یم چې هغه ټول هغه ګند د دماغ نه داسې راوځو اخ وغورځو هلکه چا سره زبان وم ټول لبر شم هلکه هر چا سره سلام بس دغه زه ختم کړم دا د متقیانو خصلت دی والعافین عن الناس د محبت د وجې او ته معاف کوې ما اکثر د معافۍ لایق خو نه وي خو ته مې معاف کې دې ځای کې یو بله واقعه ما ته رایاده شوه نو تاسو ته زه دا خبره کوم چې دا قرآن صحابه په ځان کې راوستی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه نه غټ سړی بل نشي کېدی ډېر بهترین انسان د نبي علیه السلام نه پس تاسو وګورئ د هغه هسټري وګورئ حیران به شئ ورته او نبي علیه السلام ډېر ښه دوست هم نو تاسو ته پته ده چې په سورې نور کې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګېده او چې کوم سړي ولګو ګوره ډېره غټ الزام پې معمولي الزام نو نو هغه کوم سړي چې په الزام ولګو نو هغه له به سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څه دانې ورکولې څه الاونس پې ورکو څه پیسې میسې به ورکولې د مدد په خاطره اوس تاسو سوچ وکړئ چې د ستا په لور باندې ام المؤمنین او بیا د مؤمنانو مور هم وي په هغې باندې څوک دا الزام ولګي نو ته به څه کوې ستا په معاشره کې څه کېږي ابوبکر صدیق اوس هم غوسه انسان دی غوسه کېږي به انتهایي غوسه شو خو لکه اوس د غوسې هغه حل دې څه پیش کړي دې څه کوي یا قتل کوي دې څه کوي دې صرف دومره کار یې وکړو که نه سبحان الله ډېر زبردست عمل یې وکړو څه وکړل صرف دومره وکړل چې هغه کم مدد یې ورسره کوو هغه یې پرېښود
انسان دی لکه مطلب د غصې اظهار یې دغسې وکړو چې کوم هغه دانې مانې به یې ورته ورکولې هغه یې پرې بندې کړې. الله پاک په دې باندې کمنټ کوي. تاسو تصویر راشي که نه کمنټ پې کوئ، زه دا په دې تصویر باندې دا خبره کوم، په دې پوسټ باندې زه دا خبره کوم. الله پاک اوس یو سین وشو، یو واقع وشوه. ګوره دا قرآن په کار چې زموږ په ژوند باندې کمنټ کوي په هره مرحله باندې. څنګه چې د رسول الله څه واقع کېږي قرآن کمنټ کوي، دا کار داسې وکړې، دا کار داسې وکړې. نو دا واقع پېښه شوه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خفه دی. نو څه چل کېږي؟ نو آیت راځي او څه وایي؟ الله پاک وایي ولیعفو، پکار ده چې معاف یې کړي، پکار ده چې ولیعفو، پکار ده چې معاف یې کړي، ولیصفحوا، او پکار ده چې درګذر وکړي. وګوره تاسو دې خبرې ته غور وکړئ، تاسو به داسې وکړئ، زه به داسې وکړم، سوال نه پیدا کېږي. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داسې عظیم شخصیت، دا صرف کہانی نه دي، دا موږ له الله پاک نه مطالبه کوي، دا په ځان کې موږ راولو. او وایي چې ولیعفو، پکار ده چې معاف یې کړي، ولیصفحوا. او بیا څه وایي؟ الا تحبون الله ان یغفر الله لکم، تاسو نه غواړئ چې الله پاک ستاسو بخشش وکړي. اوس دور دی کې پیمانه را، پیمانه څه ده؟ یو طرف ته غصه ده ستا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، یو ډېر غصه ده لور باندې ولا الزام ولګېده. بل طرف ته الله تعالی بخشش دی، ورته وایي ته بخشش نه غواړې، هغې معاف کړه. مونږ څه چل کېږي؟ په لاره باندې روان یم، زما په موټر سایکل په ټینکۍ خو زه خو نه څوک ماشوم خو دې فکر له راکاږي چې زه بیا څه کوم. زه تا ته ډېر مؤمن ښکارم او ډېرې خطبې کوم، ته به زما رویه ووینې، زما نه بدتمیزه انسان بل اړې وینه. زما په موټر په ګاډي خو دې څوک کله راکاږي، دا وړې وړې خبرې نه دي، دا ډېرې غټې خبرې دي. ګورې مونږ وو خیر دی، تاسو څومره غټ غټ افسران یې نه که نه، تاسو خو د دوی په ګاډي باندې یو کله تاسو پرې راکاږئ یا ماشوم ګوره وهي او پرېږدي یې نه. داسې کور کې مونږ راشو په دفتر کې د غصې یو خبره ده کوم یاره معافي په دفتر کې جي السلام علیکم سر، السلام علیکم سر. او چې کور ته راشو بیا همغه ښځې ته بیا ورته څنګه الفاظ وایي. یعنې ښځه چې کوم دی نو په خاوند باندې غوسه کوي او خاوند په ښځې باندې غوسه کوي. هلته چې کوم دی نو الله د یریږي د دفتر کې چې کوم تاسو د ناستې پاستې ته وګورئ، هلته د جي سلام علیکم دا اخوا، او په کور کې داسې پوزیشن وي، د بچو سره رویه ده. نو دا درې خصلتونه مونږ کې او باسي الله به والله يحب المحسنین، الله پاک محبت کې د احسان کولو والا سره. اوس مخکې الله تعالی وایي والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، او هغه خلک چې کله وي غلط کار وکړي، فاحشه الفاحشه نه دی ویلي، فاحشه ویلي دي. او زه دا حیران یم، ډېره دلچسپه خبره ده چې قرآن دومره واضح شو نن دور کې. دا فاحشه ټکې د صحابه په دور کې به دومره واضح نه څومره چې نن واضح دی. هر اندام، هر سیز ته چې کړي کېږي فاحشه، هر سیز راځي. که ته په فیسبوک باندې بله آی ډي جوړی د جینکو په نوم فاحش دی، د بې شرمۍ کار دی. تاسو کو خیال کړي دا شي دا یوت ته زه دا خبره کوم، د نوې نسل ته دا شی شته. په ټلیفون باندې ته کومې خبرې کوې، د فحش خبرې کوې، فاحشه کوې، د بې شرمۍ خبرې کوې. او الله پاک وایي یعلم خائنة العیون، زه ستا د دې سترګو د دې غلا نه م زه خبر یم چې ته را پټ پټ ګورې، زنانو ته ګورې پټ پټ. یعلم خائنة العیون وما تخفي الصدور، ستا په سینه کې چې کوم ګند پروت دی چې بار دنه څوک نشي راووتی، نو دا ګند پروت دی پر سترګو کې چې کومه غلا پرته راځي، دا وینم الله پاک زه دې نه خبر یم، دا فاحشه کې راځي. مخکې الله وایي ای که دا کارونه ته هم کې مؤمن، دا ټول مؤمنانو، مؤمن څه دغه نه، مؤمن هم غلطۍ کېږي. نو د پریشانۍ خبره نه ده، لا تقنطوا من رحمت الله، تاسو مایوسه کېږئ. هم الله پاک څه وایي فاستغفروا، تاسو چې کوم دی بخښنه وغواړئ. اوس هم وخت شته که څوک غلطو کارونه کې هغه دي انښتي نه، زما مقصد هغوی ډیګریډ کول نه دي چې دا ذلیله خلک دی، دا ښه خلک دی چې دې سره دا احساس خو وي که مس کم کن، دا ښه مجرم دی چې سره احساس وي. مجرم خطرناک هغه دی چې سره احساس نه وي، بس مړي کوي پروا یې نه. خو چې څوک وکړي یا غلطي وکړي ګناه وکړي وایي یاره دا کار رانه غلطه شو، دا ښه سړی دی، دا جنتي سړی دی، دی به سمیږي. ټولو ګناهونو بخشش وغواړئ. ګوره ذنب په عربۍ ژبه کې ویلی شي لکۍ ته، یعنې دا ګناهونه خو ده کړي دي، لکۍ ګوره موږ که نه لکۍ استعمالوو، دی پې شرمېږي په دې باندې، دی په کار چې لکۍ کټ کړي د دې ګناهونو. الله پاک وایي راشه زما وإذا سألك عبادي عني فإني قریب، هېڅ مسله نشته، هر څه پرېږده راشه الله ته، او ته چې کوم دی نو زه به تا وبخم په سجده باندې بروزه د خپلو ګناهونو مغفرت. او ګوره دې ځای کې زبردست الله تعالی د محبت تاسو وګورئ. زه چې کله فیل شم په سکول کې یا چې چا سره جګړه ولګوم، پلار ته مې پته ولګي چې په کور ته عام روټین باندې راځم السلام علیکم السلام علیکم، او چې په کوم ورځ غلطي وکړم نو بس پټ پټ چېرته راشم او زر په بلستون کې نه وځم، ځکه چې هلته مې کار مې غلط کړي وي، چا سره مې جګړه کړې وي، یا سکول کې مې چا سره جګړه کړې وي، یا فیل شم هغه رپورټ کارډ خپل پلار ته نه ښیم ځکه چې شرمېږم.
د پلار نه الله پاک درته دروازې کلو کړي د پلار نه ته چې کوم دین الله پاک نه ته یریږم الله پاک راشي ووایه ورته چې کوم ګناهونه دې کړي هغه به تعالی الله پاک هغه معاف کړي نو د الله تعالی نه دعا ده چې موږ په دې آیاتونو باندې عمل وکړو دا ډېر زیات بهترین آیاتونه دي او الله تعالی نه دا دعا ده چې موږ په دغه خلکو کې راشو چې کم خرچ کوي آمین الله تعالی نه دعا ده چې موږ په دغه خلکو کې راشو چې کوم خپله چې کوم غوسه دا تیری او الله تعالی نه دا دعا ده چې موږ په دغه خلکو کې راشو چې کوم خلکو ته معافي کوي دا کارونه چې کله موږ کوو نو موږ په دې لیسټ کې راشو اولئک هم المتقون دا متقیان دي نو دا درس بار ځکه راغلی دی په قرآن مجید کې چې موږ د دې مطابق عمل وکړو زه دا هیله لرم چې په دې ما اول زه ځان ته دا وایم چې زه هم په دې عمل کوم او تاسو به هم په دې عمل کوئ بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم